نور میاشتې هم دي. دا میاشتې الله رب العزت ډېرې محبوبې میاشتې دي. رمضان مبارک میاشت د روزې دا ډېره غوره میاشت ده. خو بهرحال دا 12 میاشتې دا الله رب العزت ته غوره او محبوبې میاشتې دي. خو لیکن 4 میاشتې په دې 12 میاشتو کې دې ته الله رب العزت ډېر انتهایی او چت فضیلت ورکړی دی. دا هغه میاشتې دي دا 4 یو ته ویل کېږي رجب، دا پرله پسې دي، بیا پسې د شعبان، بیا پسې د رمضان، او یو دا میاشت محرم ده اوس چې کومه شروع ده. دا 4 میاشتې الله رب العزت ته ډېرې زیاتې محبوبې میاشتې دي. د دې خپل خپل فضیلتونه دي او خپل خپل اعمال دي چې په دې میاشت کې به ته کوم عمل کې، په دې ورځ باندې به کوم عمل کې. د هرې میاشتې د رجب خپل فضیلت دی او خپل اعمال دي. د شعبان خپل فضیلت او خپل اعمال دي. د رمضان خپل فضیلت او خپل اعمال دي. لیکن د دې میاشتې الله رب العزت ته یو فضیلت د دې میاشتې ورکړی دی. هغه فضیلت دا دی چې په دې میاشت کې به کفار جنگ نه کوو، خپلې تورې به، خپله اسلحه به دا تیږې نه دغه رنګې د کور نه لرې کړه، جنگ به نه کوو. په دې کې به جنگ بندي وه. د دې میاشتې فضیلت په کفارو هم مانه، مسلمانانو به هم مانه. دا داسې میاشت ده. د دې میاشتې بعضې اعمال دي چې په دې میاشت کې به ته څه عملونه کې، په دې میاشت کې به ته څه کارونه کې او د څه شي نه به ځان ساتې. فضیلت یې دومره دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشو، وایي ای الاعمال افضل و ای الصوم افضل و ای الشهر افضل. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو عمل دا بهتر دی، کم یو میاشت دا بهتر ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل نیمه شپه باندې را سړی را پاسي او دا نیک اعمال کوي، دا عبادات کوي، الله رب العزت ته دا ډېر محبوب دي. اشراف امتی حملت القرآن، بل حدیث کې راځي زما د امت اشرف خلق چې کوم ته غوره او بیسټ خلق ویل کېږي دا څوک دي؟ وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې 2 قسمه خلق، یو د قرآن والا او چې د قرآن والا هم نه چې نیمه شپه راپاسي او الله رب العزت ته ودرېږي، دا ډېر غوره او محبوب خلق دی الله رب العزت ته. نو یې فرمایي چې کوم یو عمل بهتر دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایي چې د نیمه شپه سړی راپاسي او الله ته عبادت کوي، دا ډېر محبوب دی الله رب العزت ته. بیا دې تپوس وشو، و ای شهر افضل، کومه میاشت الله رب العزت ته ډېره محبوبه ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې غوره میاشت الله رب العزت ته دا محرم میاشت ده. دا کومه میاشت وشروع ده؟ دا الله رب العزت ته ډېره محبوبه ده. دا ولې محبوبه ده؟ په دې کې ډېر کارونه شوي دي انتهایی. ګورې بابای آدم علیه الصلاة والسلام، حضرت آدم علیه الصلاة والسلام په 10 محرم باندې پیدا شه. جنت ته چې داخل شه د 10 محرم ورځ وه. بیا چې د جنت نه راووت دا مخلوقات پیدا شو، بیا هم د 10 محرم. بیا نور پیغمبران چې کوم شاده تیر شوي دي، حضرت ایوب علیه الصلاة والسلام ته چې الله رب العزت د امتحان نه بری ورکړ، امتحان کې پاس کړ، نو دا 10 محرم. دارنګه موسی علیه الصلاة والسلام ته چې الله رب العزت د فرعون نه خلاصي ورکړ او فرعون هلاک شو، دا د 10 محرم. حضرت یونس علیه، حضرت نوح علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت کشته روانه کړه، کشته په ګرځیدل او بور پاسه. تاسو واقع معلومه ده چې کله کشته د ودرېده په جودي غر باندې، قرآن کې چې راغلي دي په جودي غر باندې ودرېده، نو دا د 10 محرم. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای دا داسې میاشت ده، داسې غوره میاشت ده چې په دې کې تمام امتحانونه چې شاته کوم پیغمبرانو باندې راغلي دي، الله رب العزت چې کومه پناه او نجات چې ورکړی دا 10 محرم. دا داسې عظیمه میاشت وه. دیو جنا دې ته یو لوی فضیلت حاصل دی. یهودو روژه بنیوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه منورې ته راغی، چې کله مدینه منورې ته راغی
او يهود بروجه نیول یو ورځ روجه به نه د لسمې ورځې د دې میاشت نن اتمه ورځ ده بل سبا لکه د دې میاشت لسمې ورځې روجه به نیوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته راغی تاسو یو کوي تاسو روجه ولې نیسئ هغه ته فرمایل په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام زمونږ نکته په دې ورځ باندې الله رب العزت د فرعون نه نجات ورکړو منګه به تور شکریا د روزه نیسو نو الله رب العزت پیغمبر علیه السلام فرمایل خا تاسو يهود تاسو د دین اسلام تاسو مخالفت کوئ تاسو دشمنانه منګ له پکار دی پیغمبر منګ منوس منګ په نیکونو کې راځي پکار دی چې منګ یې مونیسو پیغمبر علیه السلام هغه ورځ نه د روزه په سان باندې په امت باندې واجب کړ نو به واجب شو به روزه نیولا لکه ورځ وروسته به د رمضان مبارک روزه پر شوې د دې ورځ هغه روزه د واجبانو د فرضوانه ختم شو وس مستحب ده چې سړی د دې میاشتې روزه ونیسي لسمې ورځې روزه ونیسي به پیغمبر علیه السلام روزه ونیولا د لسمې ورځې نو وی فرمایل که زه ژوند یم ځکه يهود مخالفت پیغمبر علیه السلام قولا هم کړی دی عملا هم کړی دی دیو جن د يهود مخالفت پکې حالانکه نن سبه خلک موافقت کوي اخطاء د يهود په شکل جوړي د يهود په طرز جوړي کپڑے د غوي په طرزي خوراک د غوي په طرزي زندگی چې تمامه په سر کې د غوي په طرز باندې پیغمبر علیه السلام یې فرمایل چې خالف اليهود د يهود مخالفت وکړي یې فرمایل کو زه ژوند یم نو صبح روزه ونی سم روان کلا یا التاسع والعاشر والتاسع پیغمبر علیه السلام فرمایل چې سمو ساعت روان کلا د نهم روزه خبر ګوما یا وسر یو لسمه مطلب یا بل نهم او لسم روزه نسما یا بل لسم یو لسم روزه په دې میاشتې نسما ځکه چې د يهود مخالفت راشي نو نبی کریم علیه السلام باندې مخالفت کاوه د دې میاشتې فضیلت انتهایی سیوا ده فضیلت یې ده چې کله سړی په دې روزه ونیسي د نهم او لسمه یا لسمه یو لسمه فضیلت یې دومره ده چې الله رب العزت تمام ګناهونه شاته ده معاف کوي دومره فضیلت یې ده بل چې ته په دې ورځ باندې په دې نهم په لسمه ورځ باندې په خپل اهل او عیال باندې ښه خوراک کې داسې خوراک پکې چې څنګه دی وسی دا غینه با خو خوراک دی خپل اهل او عیال راوړي لکه څنګه چې زمونږ ډېری خوراکي یا مونږه خلک څو خوراکي تاسو ته پته را اغینه به خو خوراک راوړي کته نور کله چرګان خو په دا ورځ مې میان نه وړه ک نور ورځ باندې ته اسی خوراک کې دالي لوبيي ساګي تاسو خوراکي نو په دا ورځ باندې په نهم او لسم باندې چرګ اهل او عیال راوړه فضیلت یې داره کته یو روپۍ صدقه وکي یو روپۍ نو الله رب العزت تعالی په دې باندې ډېر اجر عظیم درکړي څومره اجر درکړي وای دومره اجر درکړي چې کله یوې روپۍ ثواب ته ځان ته وبخي خپل اهل او عیال باندې صدقه وکي چې ما د یو روپۍ صدقه په خپل اهل او عیال باندې او صرف صدقه ثواب به ما تر راسي نو یو روپۍ د یو صدقه او ثواب ته در ورسید یو دویم دا کته د یو روپۍ د یو روپۍ صدقه کا مور خپل د چې مور خپل په قبرونو کې دي زبر خپل اهل او عیال باندې صدقه کوما دا ثواب ما مور خپل ته وباخه نو ای تا ته به الله رب العزت درې ثواب درکې مور خپل ته بر الله یو ثواب ورکې په قبر کې د دې مېشي دا فضیلت ده کته د شي وي چې زمونږ د خاندان لس کسانو پات شوی دي ما یو روپۍ صدقه د لس کسانو ته وبخله نو الله رب العزت په کم کسان چې پات شوی هغه ته الله یو ثواب ورکړي او ته به الله لس ثواب درکړي دغه رنګه کته د شي چې ما یو روپۍ صدقه کړل ما تمام امت ته ما د دې ثواب واخه نو څنګه په تمام امت کې هغه خلک ډېر مسلمانان دي نو ډېر مسلمانانو ته الله رب العزت یو ثواب ورکړي او ته الله د ټول مسلمانانو ثواب الله تعالی درکړي نو څومره مسلمانان دي دا خو کروڑه مسلمانان دي مطلب ته 1 روپے بس یې باندې الله تعالی کروڑ ثواب درکړي دغه رنګه کته نورم غټه په دغه شپه باندې صدقه وکړي چې ما سبانه شپه یا بل سبانه شپه صدقه وکړي او چې یا الله د حضرت آدم علیه السلام چې کوم خلک د اوسه پورې دي راغلي دي او څومره د قیامت ورځې پورې راځي ما دې ټول ته ثواب وباخه
نه یو روپۍ دی یو الله رب العزت پتا تر کربا او کروڑا روپو ثواب درکې نو د دې میاشتې دا فضیلت دی په دې میاشت کې با 15 اعمال کې 15 او د 15 کارونه بسان ساتي 15 اعمال کم دي یو عملدار چې تبر عاشورې روزه نيسي مطلب یار نه هم یو د لسمه یا د لسمه یو لسمه نن دا اتم ورځ ده یا سبانه یو بل سبانه یا بل سبانه او لا بل سبانه یا نه هم لسمه یا لسمه یو لسمه یو عمل په دې کې ده د دې فضیلت ماته سو وا چې کته فضیلت دې روزه ونیسي الله رب العزت تر تمام اعمال په دې ورځ باندې خېږي نو کته روزه منی ولي ګناهونه دې امکان الله به وچی یا زه ګناهونه فکرې دې ته کال کې ولیکن په اخر ورځ باندې روزه نیولې ده الله رب العزت په ګناهونه معاف کړي نو یو فضیلت چې یو عمل چې تبل دې نه هم ولا سما یا لا سما یو سما روزه نیسي یو دیم په دې نه هم ولا سما یا لا سما یو سما وتا خپل اهل او عیال باندې په گاون کې صدقه کې خه خرچه به کې په دې ورځ باندې دویم عملدار دریم عمل په دې دا کېدار چې ته د شپې کثرت استغفار کې استغفار په ډېر وای ولې ځکه کته استغفار ډېر وای الله رب العزت اعمال خېږي واړه ګناهونه چې معاف کېږي دا د روزې په وجه معاف کېږي تر 13 کال د عاشورې نه 13 کال محرم میش او نن محرم میش او څومره ګناهونه دي کړي روزه ونی سي الله ته ټول معاف کوي دریم عمل به استغفار وکړي استغفار سره د الله غټ ګناهونه معاف کوي دریم عمل بدا وکي سلورم عمل با د شپې را پاسه الله رب العزت تبا صلات تسبیح دا منځ وکي صلات تسبیح منځ اسانه طریقه ده علما سره کېنه یارا مولوی سره کېنه دا به توخی صلات تسبیح منځ په دې شپه باندې وکي او پنځم عمل به د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اتباع وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به درود شریف وي دا پنځه اعمال چې وکي یقینا تور باندې الله رب العزت بستار تیر شوی کال گناهونه به معاف کی الله رب العزت بستا د تمام کال رزق فراخ کی ورکو تصدقه وکي خپل اهل او عیال باندې تمام کال به الله رب العزت ساری رزق فراخ کی کدی میش کې په دینه هم ول سبانه صدقه ورکي گاونډي باندې صدقه ورکي په تعلیم باندې په عالم باندې په نور نیکانو بزرګانو باندې صدقه وکي تمام کال به الله رب العزت ساری رزق فراخ کی در دې پنځه مشه اعمال نو اعمال یو ورجونی سي دویم با صدقه وکي خپل اهل او عیال باندې دریم با پدې کې استغفار وکي سلورم با د شپې را پاسي او عبادت وکي صلات تسبیح مونږ وکي او پنځم با نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې سوکي درود شریف وي در دې مشه اعمال دي د پنځو اعمالو نه بسان ساتي یو عمل دار چې پدې مشه کې خلک شربتونه شربت جوړ کې ورور ته او باسي او دا یو رواج دی دینه بزان ساتي په دې ګناه ده په دې میاشت کې تورې کپڑے غسل تورې کپڑے په دې میاشت کې غسل دا ګناه ده منګه مسلمانان یو منګه شعار دار چې په دې میاشت کې تورې کپڑے د شیعاګانو غوندي نو تورې کپڑے په دې میاشت کې غسل خصوصا په دې میاشت کې دا انتهایی ګناه ده دې ځان وساتي دریم عمل داري په دې میاشت کې خلک روټيګانی بخیو روټيګانی ورکي او بل میاشت کې نه کوي صرف په دې میاشت کې دا خاص کړي دام ګناه ده صدقه چې کینو ټول میاشت کې وکي په دې میاشت کې فضیلت سیوا ده خو لیکن خپل طریقه می ته وي چې څنګه وکي سلورم د دې میاشت نه بعد ځان دا منګړت رسمونه بچان ساتي منګړت رسمونه خلک په دې میاشت کې څوک سکه دې بچان ساتي پنځم عمل په دې میاشت کې شیعاګان چې کوم اعمال کوي څوک ځان په چړو باندې وای څوک ځان سکه څوک ځان سکه څوک ځان خپه کوي په دې میاشت کې دا میاشت د خفګان نه ده پنځم عمل لري چې په دې میاشت کې به خفګان نه کې خفګان نه بزان ځکه چې هغه خفګان کې ځان په چړو باندې او په تور باندې او په چاکون باندې په دې باندې ځان وای ولې وای په دې میاشت کې دا چل شوی دا چل شوی دی حضرت حسن او حسین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د موږ شهیدان کړي موږ ځان له سزا ورکړو نو سزا د لپاره سزا چې چا شهیدان کړي دي سزا به الله ویل ورکړي بلار چې ګناه وکړي نو زویل الله سزا نه ورکړي قران مجید کې الله فرمایي وازره وزر اخرى ته چې ګناه وکړي بوج به ته وړي بل چې ګناه وکړي بوج به غوړي یو کس بل بوج نه چولې دیو چې ځان د دې رسمونه وسه د پنځر دي اعمال چې پنځر دي انسان وساتي منګه مسلمانان یو
ګوره چې په خپل باندې یو عمل نشو کولای، په خپل باندې منګه یو روزه نشو نیولای، صدقه نشو کولای، تور کپړو ځان نشو ساتلې، نو په کور کې کم سے کم زنانو ته دا وایي چې په دې میاشت کې د اخر د نهم او لسمه دومره فضیلت لري، هغوی نیسي، هغوی نیک اعمال ډېر کوي، نو هغوی ته دا وایي هغوی د روژې چې طالب الله فضیلت درکړي. او چې تی په خپل هم نه نیسي، په کور او عیال کې دا خبرې هم نه کوي، نو قیامت پر ورځ خو ستا دغه ښځه مور دی خور دی دغه رنګې نور تاسو چې کوم ریلیټډ وړانداران دا تر قیامت پر ورځ وایي چې ما ته خو پته نه وه، تاسو علم ته نه پرېښوستم، تا ما ته دا ویل هم نه دي چې دې میاشت کې دومره فضیلت دی، په دې کې دومره فضیلت دی، دا دې ما ته نه دي ګریوان درې ونیسي د قیامت پر ورځ مې الله مخې ته څه جواب ورکړي. ښځه خو ستا خدمت کوي، هغه خو سره بچو خدمت کوي، ته ته دا نیک اعمال دا طریقې ته نه ښې، په دې باندې موږ ته ځان بدې ښکاري. ګوره ځان پوهېږي دې خبره باندې، موږ ته په دې باندې ځان بدې ښکاري چې که زه دا خبره وکړم نو ما ته به چې ته ما ته دا خبرې کوې، دا موږ ته په دې باندې ځان بدې ښکاري چې دا ګناه ده. تاسو اورېدلي وي د دین بې شرمه جنت ته ځي، نو دا خبرې کورون کوي. الله رب العزت دې په دې څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم طهر فمنا وطهر قلبنا وطهر جسدنا ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. یا الله تزمون راضي شي، ګناهونه راته معاف کړي. یا الله تعالی چې کوم خلک وفات شوي دي، څوک شهیدان شوي دي، یا الله ته مغفرت نصیب کړي. کم خلک چې سیلاب کې وفات شوي دي یا اوس وفات کېږي، پر وفات شوي صدمې خلکو ته رسېدلي، تکالیف خلکو ته رسېدلي دي، یا الله رب العزت صدمه یې ختمه کړي. یا الله دې حکومت لا یا الله داسې یو سوچ او فکر ورکړي چې د خپل عوام یا الله بچ کړي په دې څه حالات کې. یا الله دې زموږ سره ملګري، یا الله که زمونږ مراعات زمونږ معیشت خرابول غواړي، نیک اعمال دا خلک ته جوړول نه غواړي، خلک بد اعمالو ته جوړي، یا الله ته نیس او نابود کړي، یا الله ته ختم کړي. یا الله ته زموږ راضي چې اخر خاتمه بالایمان کې. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله.